چې په هغې کې زمونږ ډاکټران دي، زما د پیرامیډیکل او د هغې اسوسییشن ملګري دي، زما خپل ذاتي دوستان دي که هغه زمونږ د علاقې نه راغلي دي یا د پبو نه راغلي دي. زه پروفیسر صاحب چې ناست دی دلته د لیډي ریډنګ هسپتال هغې ته، حاجي صاحب ناست دی دولت خان حاجي صاحب ته، او خاص کر بیا په ډېر خاصه توګه د اخبار کوم چې نمایندګان دي مختلف اسوسییشن سره تعلق دی، تاسو ټولو ته هرکلی ویم. د ټولو نه مخکې چې زه په دې هسپتال باندې خبره وکړم، دا مونږ چې په کومه ځمکه باندې ولاړ یو د پبي، زه د نن نه تقریبا 20-25 سال مخکې په دې پبو هسپتال کې پاتې شوی یم. ایز ا ډي ایم ایس ما کار کړی دلته مې ډېر کافي وخت تېر کړی دی. بیا څه لږ وخت یو څو ورځو له زه ایز ایم ایس راغلی وم. ما د دې علاقې ټولو خلکو سره ډېر زیات انټرکشن راغلی دی. دلته ډېر خواږه او درانه مشران چې کې الله دې وبخي ډېر اوس نشته، هغوی سره زما تعلق پاتې شوی دی، او دلته په دې ناستې خلکو کې د هغوی خپل خپلوان او زمونږ ملګري اوس هم موجود دي. زه هر ځای دا خبره کوم چې پبو ځمکه چې ده دا یو فرټایل ځمکه ده، او خاص کر که د میډیکل په حواله سره خبره وکړو نو زه دا ډېر په دعوه سره ویم او ډېر اتنټیک معلومات ورکوم چې دا دلته کوم څونه ډاکټر پریکټس کیږي، دا د زمونږ د خیبر پښتونخوا یو داسې علاقه ده چې دومره ډاکټرز بل ځای چېرته نه دي ناست، او دلته یو ډېر ښه کوالټي کیر هیلث فیسیلیټیز ورکېدی شي. زمونږ دلته دې ناستو خلکو کې به ډېرو خلکو ته دا معلوم وي چې مونږ دلته یو سنټر چې د هغې نوم شفا میډیکل سنټر، دا مونږ په 2001 کې دلته 2002 کې جوړ کړی او هغې کې هغه وخت کې زمونږ ډېر تکړه سرجنان او لکه ډاکټر نور عالم مونږ سره او ډاکټر مکیل شاه او ډېر تکړه خلکو مونږ سره کار کولو. خو بیا د څه داسې حالاتو د وجې چې یو خو زه پبي نه لاړم نو هغه بیا کلوز شو. نو زه تاسو ته وایم چې دا تاسو دلته کم سنټر کې ناست یې، دا د هغې سنټر کنټینیویشن دی، دا به هم د هغې یو تسلسل دی. او دلته کې مونږ دولت خان حاجي صاحب ناست دی، د سره زما ډېر زوړ تعلق دی. نو مونږ مخکې هم کوششونه کړي چې یاره مونږ یو داسې سنټر جوړ کړو چې هغه د ابوذر خبره چې هغه یوزر فرینډلي وي. مونږ دلته دا څه بزنس سنټر نه دی، دا به یو هیلث فیسیلیټیشن سنټر وي. دې کې به مونږ کوالټي کیر خلکو له ورکوو، او څنګه چې ډاکټر ابوذر ووایي نو دلته یوازې کیورټیو باندې به کار نه کېږي، دلته به په پریونټیو میز باندې هم کار کېږي. مونږ ټولو ته معلومه ده چې په دې پاکستان کې د پریونټیو سایډ باندې ډېرې داسې بیمارۍ دي چې هغه په غیر علاجه ټکېدي شي، لکه څنګه چې ډاکټر ابوذر ووایي چې ډایبټیز دی، شوګر دی، یا نور داسې بیمارۍ دي چې هغه صرف په لایف سټایل او په هیلث ایجوکیشن باندې ټکېدي شي. نو زمونږ به دا سیشن هم چلیږي. د دې نه علاوه د کیورټیو په سایډ باندې دا یو فل فلیج 30 بیډ هاسپټل دی. په دې کې هر هغه ټول فیسیلیټیز تاسو ته میلاویدي شي کوم چې یو ډېر ماډرن اکوپډ هسپتال کې وي. په دې کې موږ سره پرایویټ رومز دي، په دې کې موږ سره ښه ویل اکوپډ ګایني اوټي او لیبر روم دی، په دې کې موږ سره جرنل اوټي ده، په دې کې موږ سره د ټولو نه امپورټنټ چې تاسو ته وایم چې په دې نوښار کې چېرته بل ځای نشته، هغه د سیام چې هغې ته ایمیج انټنسیفایر وایي، او د هغې په نتیجه کې تاسو په دې ماډرن ټیکنالوژي باندې ارتوپیډک کیسونه کولی شئ. ما سره زه مخکې په پبو کې او په نوښار کې چې کوم ډېر نامي ګرامي ډاکټران دي هغوی سره زما انټرکشن راغلی، هغوی ته ما ریکویسټ کړی چې تاسو د دې موجوده فیسیلیټي نه فایده واخلئ او خلکو ته هغه علاجونه چې په پېښور او په اسلام آباد کې ډېر په ګرانو پیسو باندې کېږي، ډېر په نومینل پیسو باندې به دا فیسیلیټیز موږ دلته خلکو ته ورکوو. زه امید لرم چې د دې علاقې خلک بالخصوص او د دې ټول ضلع نوښار خلک بالعموم دلته به راځي او موږ به د هغې خدمت کوو. زه خپل ناس ټول ډاکټرانو ته او خپل پیرامیډیکل سټاف ته وایم چې تاسو د دې په چلولو کې موږ سره خپله مرسته وکړئ، او زما کوشش دا دی چې دلته کې 24/7 باندې ویل کوالیفاید ډاکټر پیرامیډیکل سټاف دا اویلیبل وي او داسې څه قسم کمپلیکیشن جوړ نه شي چې هغه ښه نه وي. نو زه انشاءالله کوشش کوم چې دا یو سټپ دی او دا نن لومبۍ ورځ ده، دا به د وخت تېرېدو سره دا به دې کې به مونږ دې کې موډرنایزیشن راولو، دې کې به مونږ ایکسټینشن هم کوو او کوشش به کوو چې څونه ماډرن هیلث ټیکنالوجیز نن سبا اویلیبل دي چې هغه مونږ دلته انکلوډ کړو. زه تاسو ته دا خبره وکړم چې ګورې په نوښار کې ډېر تکړه تکړه ډاکټران شته چې هغې هر قسم پروسیجرز کولی شي، هر قسم ټریټمنټ کولی شي، صرف هغې ته یو موقع ورکولو او انشاءالله
د دې صحت میډیکل اینڈ میټرنټي سنټر په شکل کې دا یو هسپتال موږ دې ته پرووایډ کړی دی. زه امید لرم چې دا ټول خلک به موږ سره کوآپریشن کوي او زه خپل د دې چې زما سره کم عمله دلته کار کوي، ما سره پارټنرز کار کوي، هغوی ته هم دا ریکویسټ کوم چې هیلث چې دی دا یو هایلی ټیکنیکل فیلډ دی، دا د انسان سره تعلق لري، دا څه موټر مشینري نه ده یا څه بل څه کار نه دی، د انسانانو خدمت کول دي او د انسانانو علاج کول دي. نو موږ په دې کې ډېر زیات کیرفول او کوشش به کوو چې ښه نه ښه علاج خلکو ته پرووایډ کړو. په آخر کې زه ستاسو ټولو او خاص کر زما د کلي نه چې کوم ملګري راغلي ډېر زیات مشکور یم چې هغوی دلته تشریف وروړو او وخت په وخت به زه تاسو ته دلته اویلیبل یم چې څه دغه یو بل سره به انټرکشن کوو چې څه مسله یې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. ډېره مننه، مهرباني.